ژوند قرآن سره خوند کوي خوند مرګ د ایمان سره خوند کوي خوند مرګ د ایمان سره خوند کوي خوند سورة محمد ترتیب عثمانی وسلوختم نمبر سورت تے ترتیب نزولی چلے 95 نمبر سورت تے نازل دے رست سورة حدیدنا بسم الله الرحمن الرحیم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اولغ ودایت سورة الاحقاف آخری آیت سر ربط جوڑکا فهل يهلكوا پس نشی هلاک ولا الا القوم الفاسقون مگر قوم فاسقان اس دا قوم فاسقان سوق دی الذين کسان دی کفروا چې کفر کړي دي وصدوا بن کړي خلق لرا اړولي خلق لرا سنا عن سبيل الله دلار د الله نه اضل باطل کړي الله تبارک وتعالى د کافرانو اعمالهم عملونه د دې په دنیا کې مراد د اعمالونه بشر دوستیانی چې کوي امداد کوي مؤمنانو سره مالی امداد چې کوي مؤمن نه دی کنه کافر دی او ایمان نه درولنو د دې د اعمال باطل دی الله وای اوس د دې په مقابله کې مؤمن دی د مؤمن صفات کې الله تبارک وتعالى والذین وکسان امنوا چې ایمان راوړل بالله په الله باندې او عملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي اخلاصا بدون الرياء چې ریا پکې نه وي وامنوا خاصه ایمان راوړل بما په قران کریم باندې نزل چې نازل کړی شوی دی علی محمد په محمد صلی الله علیه وسلم باندې او حال دا دی او هو دا قران کریم چې الحق او حق دی من ربهم د جانب د رب دینا نو دغه صفات والا چې په الله باندې ایمان لري او نیک عملونه کوي قران باندې ایمان لري رب کریم فرمای کفر رجوی بالله تبارک وتعالى عنهم د دینا سیئاتهم گناهونه د دې په جهاد سره واصلح صالح بکری کلی بکری الله تبارک وتعالى بالهم من حالهم حال د دې بخره کیا شأنهم شان دري یعنی عملونه به قبول کی الله تبارک وتعالى اوس هغه کافران چې خلق منکی د لارې د الله نه نو ولی داغي اعمال باطل کړي الله تبارک وتعالى وجه بیانې ذالک دا چې عملونه باطل کړي د کافرانو بان الذين بسبب دري ان الذين يقينا كسان کفروا چې کفر کړي اتبعوا الباطل دي تابعداري کوي د باطل د شرک د شیطان تابعداري کوي او چې د مؤمنانو صفت بیان شو کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم چې الله تبارک وتعالى به د دین گناهونه ورچي او اصلح بالهم او کله بکی حالهم حال دي دا ولې وجه بیانې وان الذين يقينا كسنا منو چې ایمان راوړل تبع الحق دي تابعداري کړي د حق التوحید د توحید تابعداري کړي دا من ربهم د جانب د رب دینا کذالک هم د غرنګ یضرب الله بیان الله تبارک وتعالى للناس د پر د خلق امثالهم مثالون داغي زجاج سے وای الله تبارک وتعالى مثال د نیکی او د مؤمنانو بیانې او گمراهی د کافرانو بیانې اوس په دې آیات کې وی هر کله چې کافر رب کریم د ذات نه منکر دی د رسول نه منکر دی د قران نه منکر دی دې سره سب پکار دی الټا دا خلق لارې د الله نه بندي نو دې سره دا پکار دی الله تبارک وتعالى وی چې کله تاسو سره مخامخ شینو غرض تینو باسه وهي دې له سټونه تینه پرې کوي دومره ویني تینه توي کوي چې تاسو په غالب شي او بنديان چې وی تړي الله وی فاذا لقيتم کلا چې ملاقات شي تاسو اے مؤمنانو الذين كسانوا سره کفروا چې کفر کړي دي فضربوا کفر کړي نه فضرب الرقاب منا فضربوا ضرب الرقاب مفعول مطلق د فعل مقدر شو فضربوا ضرب الرقاب وهي دینه په وهلو سره د سټونه تینه پرې کوي د سټونه تینه قلم کوي الله وای حتی دومره اندازه پوی دا تر او چر وای الله وای اذا باغ وخت اسخنتمهم چې خمو قتل کدی لره یعنی خمو ویني توي کې پدې کې د کافرانو کې او غالب شي تاسو او بندیان مونی ولو فشد الوثاق پس محکم کې پړي یعنی بندیان په وتړی دا پرې پړو باندې فاما منن اتمنو منن بس کچری تاسو احسان باروي پدې باندې په احسان بارولو سره و اما فدان یا فدیه اخلیتینا څنګه یعنی بغیر د فدیه نه تاسو خوشی کې احسان مو پیو کو یا کتینا فدیه اخلیا نو
حتی ترغه وقت پورې جنگیږي دي سره. تضع الحرب چې کیدی د اهل الحرب اوزارها سلاګان خپلې. دلته فإما منن پدې کې د علماو اختلاف دی. یو قوم وایي چې فإما منن پس کچره تاسو احسان باروي پدې باندې بغیر د فدین خوشي کوي که فدین خوشي کوي. دی وی د علما وی بعض علما هي منسوخه دا منسوخ دی په کوم یو آیات باندې بل ځکه الله وی فإما تثقفنهم في الحرب کچره تاسو اونې ولدي په جنگ کې فشرد بهم من خلفهم قتل عام پکې وکیا و يروي دارستنی نور مشرکان. او بل په دې باندې وی منسوخ دی وقتل المشرکین حيث وجدتموهم قتل کې دي مشرکانو لره چرته چې مونږ د تاسو الله وي. دا قول د چا دی؟ دا ضحاک سی وي، قتاده سی وي، سودی سی وي، ابن جریج سی او زعیدی وي دا نه دی جایز چې تاسو فدیه نه واخلي یا احسان وکي او دا پرې د کافر. او بل قوم وي نور علما چې تا ته اختیار دی بغیر د فدیه نه خوشی کې که احسان کې. دا قول د ابن عربی دی. دارنګ قول د ابن عباس سیب نه قول د ابن عمر سیب حسن سیب عطا سیب او اکثر صحابه امام بغوی سی وی. او قول د ثوری دی او د امام شافعی رحمه الله او احمد او اسحاق دی وی که تاسو احسان باروي که فدیه اخلیا. نو رب کریم فرمایي فإما منن پس کچره تاسو احسان باروي په احسان بارو سره و اما فدان یا که فدیه اخلی تینا حتی ترغه وخت پورې جنگ کوي دي سره. تضع الحرب چې کی دي د اهل الحرب اوزارها سلاګان خپلې. ابن عباس سے وی ترغه وخت پورې جو جنگیږي د مشرکانو سره په مقدس مکه کې چې یو مشرک هم پاتې نشي. یا مجاهد سے وی تر دې پورې و جنگیږي چې په مقدس مکه کې بغیر د دین اسلام نه بل دین پاتې نشي. اصل کې وزر ویل کېږي هغه انسان چې بار اوچته یم هغه ته وزر ویل کېږي او اسلحه هم انسان اوچته نو وزر نه مراد اسلحه شو. حتی تر دې پورې و جنگیږي. تضع الحرب چې کی دي اهل الحرب اوزارها سلاګان خپلې. ذالک دا عذاب چې پدی باندې دا قائم شو زکه چې دی قران نه مني الله نه مني او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مني زکه ورته دا عذاب ورکول کیږي. ولو یشاء الله کچر اراده شوی د الله تبارک وتعالى لن تصر خمخ به انتقام غسر منهم دلینا لیکن انتقام وانا غسر علت پکې داده ولكن فرض عليكم القتال لیکن فرض کړی شو پتا سو باندې دا جنگ ولی لیبلو دې لپاره چې عظما الله تبارک وتعالى امتحانو کې بعضکم بعض استاسونه به بعض په بعض نور باندې چې مؤمن نه دا منافق بیل کی چې منافق جهاد تزیو کنا. والذین کسان قتلوا چې قتل کړي شي فی سبیل الله یعنی شهیدان کړي شي فی سبیل الله په لار د الله کې فلن يضل پس هرگز به باطل نکړي الله تبارک وتعالى د دې شهیدانو اعمالهم عملونه د دې کافر اعمالو بارک مخکرال اضل اعمالهم باطل کړي عملونه د دې الله تبارک وتعالى او د شهیدانو په بارک را فلن يضل اعمالهم هرگز به باطل نکړي الله تبارک وتعالى عملونه د دې سيهديهم زرد چې برابر به کې دی لره په دنیا کې نیک اعمال وتا یا سيهديهم زرد چې برابر به کې دی لره ال الجنه یا ابن عباس سے وی سيهديهم زرد چې برابر بکی دی لرا اغه نکیر و منکر چې تنه تاسو کې قبر کې سوالو کې هغه جواب ته برابر کې صحیح جواب باور کې ويصلح صالح بک الله تبارک وتعالى بالهم من حالهم حال د دې شان دري یا نیت د دې بصالح کړی ويدخلهم داخل بکی دی لرا الله تبارک وتعالى الجنه جنت لرا داسي جنت عرفها چې تعریف کړي الله تبارک وتعالى ها د دې جنت لکه چې سړی خپل کور ته ځي خپل ځایونه ته ځي پیژني نو قیامت پر ورځ به خپل ځای په جنت کې پیژني نه به خطا کیږي. لهم دی لرا عرفها لهم چې خودنه کړي الله تبارک وتعالى لهم دی لرا. یا ایها الذین آمنوا ید ایمان ولو ان تنصروا الله ان تنصروا دین الله کچره تاسو امداد وکړو دین د الله یا نبی الله نبی د الله په jihad کې ینصرکم نو امداد وکړي تاسو سره الله تبارک وتعالى په مقابل د دشمن کې او که تاسو صبر وکړو په دې جنگ کې ويثبت او محکم بکې اقدامکم قدمون تاسو د جنگ په میدان کې. والذین کسان کفروا چې کفر کړي فتعسل لهم هلك لهم هلاکت د دی لرا یا بعد لهم هلك لهم هلاکت د دی لرا یا بعد لهم لرواله د رحمت د دی لرا فتعسل لهم بعد لهم یا حزن لهما
بعض معنا کوي او بعض معنا کې فخزي لهم پس شرمندگی ده دی لرا کافرانو لرا یا شر لهم شر ده دی لرا خو اکثر وی هلاك اللهما هلاکت دے فتعسل لهم فهلك لهم هلاکت دے دی لرا واضل باطل کړي الله تبارک وتعالى اعمالهم عملون ددي ذالک دا چې هلاکت دې د پاره ولی بانهم په سبب د دې کړي دي بدګنی ما قرآن لرا انزل الله چې نازل کړي الله تبارک وتعالى فاحبط پس باطل کړي سوزولي الله اعمالهم عملون ددي افلم يسيروا ايان دي ګرځري دي فی الارض پزمکه کې فینظروا چې پس کتلې وي دي کیف کان کیف صار سرنګي ګرځولي الله تبارک وتعالى عاقبه الذين اخري انجام دا کسانو من قبلهم چې وړاندې د دینو دمر الله هلاکت راوستره والله تبارک وتعالى علیهم پاغیبانی یعنی زره زره کړیو وللکافرین او د پاره د کافرانو امثالها دا مثالونه دي قسم نشونم دغه هلاکت الله تبارک وتعالى راولي پری باندې ذالک دا ولګو دی آیات سره ان تنصر الله ينصركم کچره تاسو امداد وکړو د دین د الله امداد وکړي تاسو سره ذالک دا نصرت دا چې امداد کوي تاسو سره بان الله یقینا الله تبارک وتعالى مولا الذين من حافظ و ناصر دے داغ کسانو آمنو چی ایمان روڑے دے وان الكافرین یقینا کافران چی دی لا مولا لهم لا ناصر لهم نشت دے دی دا مددگار قطاده سے وی نظرت یم احد دا نازل شوی دے پورز دا احد کلا چی مشرکانو آوازو کو مشرکانو اویل لنا العزا ولا عزا لکم مونگ دا پارا عزا بود دے اے صحابو تاسو دا پارا بود نشتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل پیغمبر علیہ السلام صحابه ته جواب ورکړي قولوا وایدي مشرکان ته ورته وای الله مولانا ولا مولا لكم الله مولانا مددگار استاسو مددگار نشتا نو وان الكافرين يقينا كافران چې الله لا مولا لهم نشته دي لره مددگار ان الله يقينا الله تبارك وتعالى يدخل الذين داخل بكيا كسان لرا امنوا چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات یو نیک عملونه کړی دي جنت به داخل کی داسې جنت تجری چې بهيږي من تحت لاندې دا غنا الانهار والذين كسان كفروا چې کفر کړی دي الله يتمتعون دي وعيش کوي په دنیا کې وياكلون دي خوراک کې دا کافران کما تاكل الانعام لك څنګه چې خوراک کې ساوي والنار اور چې مسون آرامګاه زید دي لهم دي کافرانو د پاره وكأي من قرية كم خبر بمعنى تكثيرا دير دا من قرية من أهل قرية أهل دا قريونا هي أشد چو أغي مضبوط قوة فقوة كي بدن كي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريتك دا قريستانا چه مكدا التي أغا قرية أخرجتك چه وستلو تعالى أهل لدي چاچه تدا مكينا وستلو داغينا مضبوط خلق و عاديانو گورا چه سلو گزمرا بازیو یعنی تاسو خو ټول 15 فټه هغه دومره مضبوط خلکونو الله اهلکناهم هلاک کما غیلرا داغي په مقابله کې تاسو صحیح شي نه فلا ناصر لهم پس نو مددگار غیلرا لهم دیلرا یعنی من عذاب الله دا عذاب د الله نه افمن آیا پسرا سوکانا چې دی علی بینه په واضح دلیل باندې چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دی من ربه د جانب دربنا کمن آیا کې دې شي دا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په شان دا انسان زوینه چې خسته کړي له دلرین لنفسه نفس بلرا سوء عمله بد عمل چې ابو جهل دی او وتبو تابعداري کړي دا هوا هم د خواهشات خپلو کلم د سینې شي کېده نو چې نشي کېده نو څنګه ذات د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د ابو جهل سره مقایسه شي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې علی بینه ده او ابو جهل چې زین له سوء عمله مثل الجنه مثل صفه الجنه مثال د صفت د جنت چې ده التي يرى جنت وعده چې وعده کړی شوی د المتقون د متقینو سره غداله فيها پر جنت کې انهار وليبوي مما يندوبون غير آسن منا داسي وبچ بدخند بنوي غير آسن بدخند بنوي وانهار سوليبوي من لبن دپيو لم يتغير چې ندي مند کړي نبوي مند کړي اغه طعمه لم يتغير نب مند کړي وي تغيير طعمه د خند اغه ان خند کې به بالکل تغيير نه دنیا کې چې پیدا ولشل سنه سخون وی ګرمول نه مخ کی هغه په کې به بالکل سخون نه وي
وانهار او سولی بوی من خمر د شرابنا لذت منا لذیذتن مزور کون کې شراب للشاربین د پاره د سکونکو وانهار سولی بوی من عسل د شات مصفى منا داسې شات چې صفا کړی شی بوی ولهم دی جنتانو د پاره فيها په دې جنت کې من کل الثمرات د هر قسم میوجات نبوي ومغفرة وبخنه بوی من ربهم د جانب د رب د دینا خا نو دغه صفات والا چې په جنت کې بوي دا متقی او مزو کې بوي دغه انسان کې دیشي کمن پشان داغه چا هو چې وي د خالدون همیشه اوسیدون کې فنار په اور کې وسق او سقي دا انسان مان او به حمیمن گرم او به سقي فقطع پس پرې کوي دا ګرمه او به امعاهم منا کلمی د روایت کې راځي چې دومره به ګرم وي چې د وبس کې نو دا کلمی به رسته دوبر د طرف نه شاده طرف نه وځي الله دې مو ساتي دغه وبونه رب کریم فرمای ومنهم بعض د منافقانو من هغه سوق دي یستمعو چې غوږی دی له کتا ته یعنی قرات تعالی را خطبه تعالی را حتی تر دې چې دا خرجو چې اوزي دا منافقان من عندك د جانب استانه کله چې اوزي استانه قالون وای دا منافقان للذین باردا کسانو تل علم چې ورکړی شوی د علم فقها او توي لکه عبد الله ابن مسعود سے مقاتل سے وای کله چې د منافقانو عیبونه به بیان شو نو بهر با چې راوتله مسجدنا سالو عبد الله ابن مسعود ابن مسعود سے ابن استئذان تاسو کو ماذا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم او اکرام سے وای چې مراد تینا عبد الله ابن عباس سے عبد الله ابن عباس سے سوی كنت من الذين اوتوا العلم ذا وم دا کسان چې اوتوا العلم ورکړی شوی علم او یو قول د عبد الله ابن عباس سے مراد تینا عبد الله ابن مسعود ته نو دی به ویل یا ټول صحابه ته مراد تینا ټول صحابه دي اوتوا العلم چې ورکړی شوی علم دي منافقانو به استئذان ویل ماذا قال سشي ویل قال ویل نبی اکرم صلی الله علیه وسلم انفا من الان اوس دا وسی سویل استهزاء وکوله اولئک دغ منافقان الذين منهم الذين وكسان طبع الله چې مهر لګولې دی الله تبارک وتعالى على قلوبهم پزړونو د دې باندې وتبعوا دي تابعداري کړی دا هو هم د خواهشات خپلو والذین وكسان اهتدوا چې هدایت مونږ دلې یعنی فی علم الله چې مؤمنان دي زادهم زیاد بکی دی الله تبارک وتعالى په خطبه ستا باندې یا رسول الله په مقابل د منافق کې دی لره زیاد کی دا خطبه ستا هدن د جهاد د هدایت نه یا د جهاد د یقینا ربی ابن انس سے ویا زیاد بکی دی لره هدن منا علما د جهاد د علم نه ضحاک سے زادهم بصیرتا زیاد بکی دی لره بصیرت فی دینهم وتصدیقا لنبیهم په دین خپل کې او تصدیق د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم واتاهم وربکی دی لره تقواهم تقوا د سعید بن جبیر معنا کیا واتاهم ثواب تقواهم وربکی دی لره الله تبارک وتعالى ثواب د تقوا د فهل ينتظرون دي انتظار نکي الا الساعه مگر د قیامت دا کافران انت تيهم دا چې راشي دي لره د قیامت بغتة ناګهانا دی بغپونه لګي قیامت په ناګهانا راشي فقط پتہ کې سره جا راغلي اشراطها من علاماتها علامات د قیامت اشراطها اي علاماتها علامات د قیامت فانا لهم فمن اين لهم پس کوم زین به دی لره اذا جاء کر چې راشي د قیامت اذا جاءت کر چې راشي د قیامت هم دیتا کوم زینبوی ذکرهم ایمین این لهم ذکرهم کوم زینبوی دی لره نصیحت یا کوم زینبوی دی لره توبه خو نه قبلیږي بیا فعلم پویشا یا پیغمبر علیہ السلام ته خطاب دی امت ته وی فعلم پویشا انه یقینا شاندار لا اله نشته معبود برحق الا الله مگر یو الله دی واستغفر بخنا واړه لذنبک د پاره د خطیات خپلو ها پدې کې مختلف اقوال دي بعض مفسرین وایي استغفر الله ليعصمك من الذنوب پیغمبر علیہ السلام ته چې بخنه وړه د الله نه دې د پاره چې وساتي ته الله تبارک وتعالى من الذنوب د ذنوبنا گناهوننا یا بعض مفسرین الخطاب له والمراد به لامته خطاب پیغمبر علیہ السلام ته مراد تنه امت ته واستغفر بخنه وړه امت لذنبک د پاره د گناهونو خپل بیا واجب دي چې بخنه وغواړي د الله نه روزانه یا واستغفر بخنه وړه پیغمبر علیہ السلام لذنبک لذنب امتک د پاره د گناهونو د امت تا وللمؤمنین د بخنه وړه د پاره د مؤمنانو سره والمؤمنات مؤمنانو خذو د پاره امام قرطبی رحمه الله هذا امر بالشفاعه دا امر د په شفاعت باندې
والله الله تبارک وتعالى يعلم علم لري متقلبكم من پتګراتک تاسو باندې متقلبكم پتګراتک تاسو باندې په دنیا کې علم لري الله ومثواكم او پارامګا تاسو باندې په آخرت په آخرت کې چې جنت کې وای کې په جهنم کې الله تبارک وتعالى علم لري ويقول الذين ويكسان امنوا چې ایمان راوړل حرص د وجنا ډیر حرص کې په جهاد باندې لولا نزلت ولی نشی نازل ولی سورة یو سورة چی پاغی کی امر د جهاد وی رب کریم فرمای فیداج انزلت پس کلا چی نازل کرش سورة یو سورة محکمت محکم د جهاد سورة تیو گورا محکم ویلو د قتال بعضی جاہلان بعضی کم علما ځان ته ډیر نیکان وي د جهاد آیاتونه منسوخ شوی دا احمق انسان دی دا ناپوه انسان دی پیغمبر علی السلام وي دا جهاد به جاری وي تر قیامت پورې او امام قتاده سي وي كل سوره ذکر فيها الجهاد یعنی فهي محکمه هر یو سورت چې پاغي کې د جهاد ذکر وي دا محکم دی منسوخ نه دی وهي اشد القرآن على المنافقين دا سخت دی په منافقانو باندې دا آیات ډیر سخت وي د جهاد نو منافق وای چې منسوخ دي منافقان وای داسي دا آیتونه منسوخ دي نو الله تبارک وتعالى و فیدا انزلت پس کړه چې نازل کړي شي سورۃ یو سورۃ محکمه محکم وذکر او ذکر شوی فيها په دغه سورۃ کې القتال د جنگ د قتال رایت الذين غوربت کسان لرا فی قلوبهم چې پزونو د دې کې مرض د نفاق د منافقت د شک د ينظرون غوربت تعالی را دیرنا الیک تعالی را نظر المغشی ک نظر المغشی پشانت د نظر دغه چا چې به وشي راغلی وی علیه پاغي باندې من الموت د موت اذان کدن حالت چې راغلی بل ذکر راځي تدور اعینهم دی بچرلی د مرد کیسترګي د يرنا او رب کریم فرمای فاولا لهم پس هلاکت دې دیلره جمله دعایه شو خیره ده پس هلاکت دې دیلره یا دې دویم آیت سره لګوا او لا وردی لره داوا طاعتن چې طاعت کړي وي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقول معروف او د قول معروف خیر لهم دا ورته غورو فاذا عزم الامر فاذا وجب القتال پس کله چې واجب شي جنگ قتال فخالفوا مقدر دې اختلاف کوي مخالفت کوي د منافقان فلو صدق الله پس کچره دې رښتینه کړي وي الله سره سشه او وادي خپل لرا چې ایمان دی او د جهاد واده لکان خیر لهم الله تبارک وتعالى اذا غرو دي لرا من المعصيه دا غنانا فهل عسيتم بس ایا قریب یتاسو الله وي ان تولیتم من عارضتم دا چې وګرځيږئ تاسو د ایمان نه د قران نه قریب یتاسو ان تفسدوا دا چې تاسو فساد وکئ فی الارض پزمکه کې پتویلو د وینو سره وتقطعوا پرې کې تاسو ارحامکم خپل ولی خپل نو دارزو کوي دارزو مکوي دي تقریب تاسو داسې مکوي الله وای اولئک الذین دا منافقون کسان دي لعنهم الله چې لري کړي دي لره الله تبارک وتعالى د رحمت په نفاسهم پس کانه کړي دي لره الله تبارک وتعالى دا ورېدو د حقنا واعما ابصارهم وړاند کړي نظرونه دي لره د زلسترګي وړاند دي افلا يتدبرون القرآن ایا پس دی تدبر نه کوي په قرآن کریم کې ام على قلوب یا کنه پزونو د منافقانو باندې اقفالها قلوفون دي د پزونو باندې زونه بند یعنی مغلقه فلا تفهم القرآن بنکړي شوی دي د زونه نه پويږي په قرآن وعظ د قرآن باندې په حکمونو د قرآن باندې اوس بعضی کسان داسې و چې هغه مرتد شي او دغه په زم کې دایت نازل شو ان الذين يقينا كسان ارتدوا چې واپس ګرځیدل دي یعنی مرتدین شوی دي على ادبارهم پشاګانو خپل باندې من بعد ما رست داغنه تبینه چې واضح شوی دي لهم دي الهدى هدایت رب کریم فرمایا شیطان او شیطان چې سوال لهم منا زین لهم خسته کړي دي لره دا مرتد کېدل دي واپس کفر تتلل دي زین لهم خسته کړي دي لره دا شیطان واملا لهم او امید کې چولې دي لره دا شیطان یا واملا لهم من مهلت ورکړي دي لره الله تبارک وتعالى ليزدادوا اسما دي د پاره چې زیات شي ګناهونه دي الله تبارک وتعالى دې ته مهلت ورکړي ذالک دا مرتد کېدل دي بانهم په سبب دي قالو چې ور دي للذین د پاره دا کسانو کړي هو چې بد غنل چاته ویل يهودو ته ما هغه قرآن چې بد غنو دي يهودو نزل الله چې نازل کړي الله تبارک وتعالى د منافقانو يهودو ته بویل سویل سنطيعكم زرد چې تابعداري وکړو تاسو مم فی بعض الامر په بعض کارونو کې یعنی تاسو سره په جنگ کې مدد کو پټ پټا او jihad ته بنزو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کور کې بکینو پټ پټ دا مشورې کول
الله تبارک وتعالى والله الله تبارک وتعالى چې يعلم علم لري اسرارهم په پټ رازونو دي فكيف حالهم پس حال وي دي اذا پاغه وخت توفتهم الملائکه چې وفات کی دي لره ملائکه يضربون چې وهب وجوههم مخونو د دي لره وادبارهم شاګانو د دي لره بل ذکر راځي وذوقوا ورتبوي چې وسکه عذاب الحريق عذاب النار الحريق عذاب د اورسو زونکو ذالک دا چې وهل کیږي دا منافقان دا يهودا بانهم په سبب د دې اتباع دي تابعداري کړې دا ما دا کارونو اسخط الله چې هغه غضب کړي والله تبارک وتعالى چې يهوديت دې یعنی کفر دې که منافقانو سره ورګي دي په لړ کې پټ کافرانو الله تبارک وتعالى غوسه کړو او بل وجه داوا چې الله غوسه کړو وکړي بد ګڼل دي رضوانه رضامندی د الله یعنی اسباب در رضامندی د الله لره دی بد ګڼله چې اعمال دي نیک اعمال دی او ایمان دی فاحبط پس باطل کړي الله تبارک وتعالى اعمالهم عملون دي چې کوم بشر دوستیانه کوي په دنیا کې سر رحمت او غیره ام حسب الذين يغمان كسان في قلوبهم چې پزړونو داغي کې مرض دي ان يخرج الله اي ان يظهر الله اي لن يظهر الله دا چې ظاهر بنکړي الله تبارک وتعالى اضغانهم منا حسدهم حس ابن عباس معنی کې حسدهم حسد د کینه د دې دزلونو ولو نشاء کچره اراده شوی زمونږ لارینا که هم خامخا بخودلی مونږ تاسو لرا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لارینا که خامخا بخودلی مونږ کا تعالی هم دا منافقان فلا عرفتهم پستاب پیجندل دا منافقان بسیماهم پنه خود دی باندې البته چې اوس پیجنې ولا تعرفنهم خامخا پیجنې دی منافقان لرا فی لحن القول په اړولو د خبرو کې یعنی خبره به حق نه باطل طرف تاری لحن الټه خبرې ته ویل کی چاپلوسی خبرې به ټول الټه کې چاپلوسیانه به کې پالش بلګیا والله تبارک وتعالى يعلم علم لري اعمالکم تعملون استاسو باندې انس ويا ما خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية شيء من المنافقين ندی پټشوي الله تبارک وتعالى ندی پټ کړی الله تبارک وتعالى پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې رست د نزول د آیات نه منافق به پیجندل کان يعرفهم بسیماهم پیجندل به دا منافق په نخود دی باندې نو ځکه الله تبارک وتعالى ولا تعرفنهم خامخ پیجنې ته دی منافقان لرا فی لحن القول پاړولو د خبرو والله يعلم اعمالکم الله تبارک وتعالى علم لري په عملونو استاسو باندې ولنبلونکم خامخ پتا کی سره ازمای تاسو لره الله تبارک وتعالى یا امتحان کوي پتا سو باندې حتی تر دې چې نعلم معنا نميزا چې بیل کې الله تبارک وتعالى مجاهدین لرا نميز معنا ابن عباس کې نعلم معنا نميز چې بیل کې مجاهدین لرا منکم استاسنا والصابرین او صابرین په جنگ کې بیل کې ونبلو معنا نظهر او د لپاره چې ښکارا کې الله تبارک وتعالى اخبارکم معنا اسرارکم پټ رازونه تاسو غزړه کې مو چې سدي چې دا یاره دا خبره ښکارا کې چې منافق څوک دی او مؤمن څوک دی چې پته ولګي څوک انکار کوي د قتال نه ان الذين يقينا كسان كفروا چې کفر کړي او صدوا من کړي خلق لرا ان سبيل الله دلال الله نه وشاق الرسول مخالفت کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین کې من بعد ما رستداغنه تبینا چې واضح شي لهم دلال هدایت لن يضر الله هرگز بزرر نسي دي الله تبارك وتعالى هرگز ضرر نشي رسول دي الله لرا شان شي وسيحبطوا زرد چې باطل بك الله تبارك وتعالى اعمالهم عملون دي يا ايها الذين امنوا يديمن ولو اطيعوا الله تعالى الله تبارك وتعالى واطيعوا الرسول تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تبطلوا مباطلك واعمالكم عملون خپل پریا سره په ګناهونو سره په بغض او عداوت باندې ان الذين يقينا كسان كفروا چې کفر کړي او صدوا من کړي خلق لرا عن سبيل الله دلال الله ثم بما تمشي وهم كفار په حال د دې کې یعنی چې کفر کافران وي په حال د کفر کې منشي فلن يغفر الله فسيرجز بخنه بونه کړي الله تبارك وتعالى لهم دي لرا رب کریم فرمای فلا تهنوا پس تستیګه ما تاسو یعنی عاجزانه مکوې د کافرانو ته وتدو منا فلا تدو پس مبلای دي کافرانو لره الى السلم منا الى الصلح صلحتا وانتم تاسو چې علالون اوچتیا بل ذکر وي ان کنتم مؤمنین کچره مؤمنان یې تاسو والله الله تبارک وتعالى معكم تاسو سره مدد تاسو سره ولن يتركم هرگز بکم نکی ولن يتركم هرگز بکم نکی اعمالکم عملون تاسو په jihad کې ان نقصان برانه ولي
انما الحیات الدنیا یقین دا جون دنیا وچ دی لعب معنا باطل دی غرور دوکدا ولهون اسلهیات دی ټوکی دی الله دا جون دنیا وچ دی وان تؤمنو کچره تاسو مستقیم پاتې شئ په ایمان باندې وتتقوا ځان مو ساتلو د کفر او د شرک نه یؤتکم درب کی تاسو الله تبارک وتعالى اجورکم اجرون استاسو ولا يسالکم او نغواړي استاسو نه الله تبارک وتعالى اموالکم مالون استاسو چې یعنی ټول په ټول تاسو مال صدقه کې نه چې تاسو ته د زکات امر کړی دا غسل وختمرو پیدا یسالکموها کچره غختل تاسو نه الله تبارک وتعالى دا مال ټول په ټوله ها دا کل مال په زکات کې فیحفکم پس کوشش کړي په سوال کې یعنی خم مبالغه په سوال کې کړي تاکیدات کړي تبخلون الله وي تاسو به بخل کوله ويخرج او باسي دا بخل افغانکم من بغضکم وعداوتکم کینستاسو د زلوننا یعنی عداوت تاسو یعنی جهاد داسې کار دی چې منافق او مؤمن بیلیا او بل چې د منافق او مؤمن پته لګي په سبانه په خیرات چې جهاد فی سبیل الله الله رضا الله کې څوک پیسې لګي منافق باندې دا ډیر درون وي دا سخت کار وي ها انتم خبردار تاسو چې الله هؤلاء کسانه تدعون چې بلل شي تاسو من جانب الله لتنفقوا لذا پارا چې تاسو انفاق کوي فی سبیل الله په لار د الله کې یعنی فی الجهاد په جهاد کې او طریق الخير او په لار د خیر کې فمنکم پس باز تاسو نه من غسوب دی یبخلوا چې بخل کوي ومنکم باز تاسو نه اما ومن ورغسوک الله ويبخل چې بخل وکړي فإنما پسقين خبر دادا يبخل د بخل کې عن نفسه منع على نفسه پنفس بالمانه ځان خرابای ځان د ثواب نه محرومي زکه چې نفس منع کو د اجر او د ثواب نه والله الله تبارک وتعالى چې د الغنی به پروازات ده یعنی محتاج نه د استاس صدقات ده انه ليس بمحتاج الى اموالكم الله محتاج نه د استاس مالونو ته وانتم تاسو چې الفقراء فقيرانه وان تتولوا کچره تاسو اراده کو د طاعت د الله نه یا طاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعتنا تاسو به هلاک الله یستبدل بدل کی وراوړي قوم یو قوم لرا غیرکم غیر تاسو نه چې غیب ډیر نیکان وي ثم بنبوی لا یکون نبوی غی امثالکم په مصر تاسو غیب بخل لکه غیب تاسو نه غوړ کارونه کوي الله وي